الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن, ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذ أنتم تخرجون. صدق الله مولانا العظيم. دی سبقونه چې کوم شروع دي دا کوم سیاق دی دی کې الله تعالی عقیده توحید چې الله یو دی بالکل شریک نه لري په هیڅ لحاظ سره، او دویم بعث بعد الموت، د مرګ نه وروسته ژوند، د مرګ نه وروسته ژوند، او بیا التا د اعمالو سزا او جزا. دا عقیده د آخرت په دې دواړو باندې الله پاک دلایل عقلی وایي. عقلی دلایل یعنی هغه دلالت چې په عقل باندې معلومیږي او عقلمن خلق پاګې باندې سوچو کې نو پرې باندې پوي. نو فرمائی اللہ پاک ومن آیاته بعضی د دلائل و براہینو د قدرت کامل د اللہ اغدا دے خلق السماوات والارض، پیدا کول د اسمانونو د ځمکو دي، او اختلاف السنتکم، او داوم د الله تعالی د یووالی او د قیامت د قائمېدلو یو بل دلیل دی چې واختلاف السنتکم، دا اختلاف او ګډوډواله د لغات استاسو د جبو استاسو، و الوانکم، او دا ګډوډواله او اختلاف د رنگونو استاسو. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقینا پدې کې لوی لوی دلایل دي د پاره د علماو. نو دا د آیاته نه مراد دلایل دي او براهین. ومن آیاته د دلایل او د براهین د الله نه، او دا دلایل او براهین برهان کلک دلیل ته دا الله پس پیش کوي په خپل یووالي باندې او په اثبات د قیامت باندې. او دا هغه داسې چې خلق السماوات والارض، پیدا کول د اسمانو د ځمکو، دا د الله د یووالي، د الله د قدرت کامله دلیل دی. دا دومره لوی اسمانونه پیدا کول او دا چتول او دا دومره لوی ځمکې پیدا کول او دا ځمکې بیا د اوسېدلو جوګه او د اوسېدلو قابل سازول، دا معمولی خبره ده. او نمبر 2 واختلاف السنتکم، ستاسو د ژبو دا ګډوډوالی دا
یو با عربي وای نو بل با عجمی وای. عجمی هغه ژبې ته وایي چې د عربۍ په مقابله کې. نو انګلیش هم عجمی ده، پښتو هم عجمی ده، اردو هم عجمی ده، سنسکرت هم دغه ده عجمی ده. دا څومره ژبې دي چې دا ټولې بیا عجمي دي. او یو سړی چې بل ملک لاړ شي نو هغه چې هغه ژبه ورله نه ورځي نو هغه په هغې کې ښکاره پته لګي چې دا د دې قوم سړی نه دی، دا ژبه ورله نه ورځي. اوس دا ګډوډوالی د دې ژبو د لغتونو دا د الله د یووالي او د الله د قدرت کامله نښه ده چې په زرګونو باندې او په کربونو باندې انسانان دي او په دې کې قبایل دي او د هرې قبیلې ځان له ژبه ده. یو د بل په هغې نه پوهېږي، یو بل د بل په هغې نه پوهېږي. او لویه خبره دا ده چې د دې ژبې په دې لهجه کې دا روندش کلام چې ورته وایي دا د هر انسان الله تعالی جدا جدا پیدا کړی دی. هلکه وایي هغه د خبرو طرز دا دی او د پلاني د خبرو طرز دا دی او د پلاني د خبرو طرز دا دی. هغه طرز دا په اربونو او کربونو انسانان او د هر یو بدل دی. او الوانکم او اختلاف د رنګونو، سپین، تور او سره. څه سره دي دا انسانان، څه تک تور دي او څه تک سپین دي. دا داسې الله تعالی د قدرت باندې د هر انسان رنگ بدل پیدا کړی او د هر انسان جسامت الله جدا پیدا کړی. دې دپاره چې تعارف حاصل شي، معرفت حاصل شي او امتیاز او جداوالی د یو انسان د بل نه راشي. داسې هیڅ دوه انسانان یو شان نشي کېدلی چې په هیڅ شي کې د هغې فرق نه وي. دا چرته نشي کېدلی. حالانکه په کربونو دي، په کربونو. دا یقینا د الله تعالی د یووالي او د الله د قدرت کامله زبردست نښه ده، زبردست دلیل دی. او بیا الله فرمایي ان فی ذالک، یقینا پدی پیدایش د اسمانونو ځمکو او پدی اختلاف ستاسو د ژبو او پدی اختلاف ستاسو د رنګونو کې لآیات للعالمین، لوی لوی نښې دي دپاره د علماو. عالمین په کسرې د لام سره دی، دا جمع د عالم ده او عالم دانه او پویه ته ویل. نو پویه خلک په دې پوهېږي، غویان او ګړې او بیزې په دې نه پوهېږي. د عوامو ته قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل سبیل ویلی دی. نو عالمان په دې پوهېږي، د دې په حکمت باندې، د دې په نکتو باندې عالمان واقف دي. یعنی خاوندان د علم، خاوندان د فهم او خاوندان د بصیرت. او یو قرات په دې کې للعالمین هم راغلی دی، عالمین. نو د عالمین جمع د عالم، د عالم ما سوى الله ته وایي.
نو په دې کې لوی لوی دلایل دي د مخلوقاتو لپاره، یعنی عوامو لپاره پکې دلایل دي چې عقل لري او بې عقله نه وي، حمقا نه وي، بېوقوفه نه وي، لکه دا موجوده نسل چې بېوقوفه شوی دی. ومن آیاته، من جمله د دلایلو د وحدانیت د الله او د قدرت کامله د الله، منامکم باللیل، خوب کول ستاسو دي د شپې، والنهار او د ورځې، وابتغاؤکم او طلب ستاسو د رزق لرا، یعنی من فضله د مهربانۍ د الله نه چې رزق طلبول دي. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقینا پدې کې لوی لوی نښې لپاره قوم اوریدونکي چې هغه اوري. نو دا الله تعالی د قدرت په نښو کې دا یو نښه ده، او د الله تعالی د توحید او د قدرت کامله په دلایلو کې دا هم یو دلیل دی. ستاسو دا خوب د شپې چې کله شپه شي نو تاسو اوده شئ، نو چې اوده شئ نو هغه تمام ورځم چې کومې منډې او تړلې والي دي او سبقونه هم زود کړي دي، نو هغه تکاوټ او هغه ستړی والی ختم شي. لږ ډډه مو دې خوښه، تا د ډډې واله سه کېناستې، تا هم چا زده کړه. نو دا خوب ستاسو د شپې او د ورځې، چې د شپې تاسو اوده شئ او د ورځې قیلوله کوئ. تاسو قیلوله په دې نیمه ورځ کې خوب ته وایي. نو دا هم د الله تعالی د قدرت او د یووالي یو لویه نښه ده. دارنګې وابتغاؤکم او طلب ستاسو، ابتغاء طلب ته وایي، او طلبول ستاسو من فضله د مهربانۍ د الله نه، چې تاسو رزقونه خورئ او په رزقونو پسې ګرځئ. نو یو طرف ته چې شپه شي نو تاسو داسې پریوځئ او خړېږئ، ته به وایي ګینې دا یو کاڼی دی او یوه ګټه ده انسان. او چې کله راپاسي او کاروبار شروع کی او خپله صنعتګري شروع کی نو انتهایی هوښیار او بیداری. دې کې لف نشر مرتب څه ته وایي هغه دی، لکه منامکم باللیل او دارنګې والنهار او ابتغاؤکم فیه من فضله، او ستاسو مطالبه او طلب د رزق الله نه، دې کې لوی لوی نښې دي. نو د هغې وجه دا ده چې دا خوب داسې یو شی دی چې په دې کې بدن ته راحت راوي. د مفسرین لیکلي دي قطعا لاعمالکم وراحة لابدانکم، دا ستاسو اعمال په دې کې ټول ماتل شي، هېڅ کار بیا نه کوو چې وده شئ، او بدنونه هم انتهایی دمه شي. نو خوب ستاسو د شپې نو ټوله شپه خلک ودی، او والنهار د ورځې د غرمې په ټیم کې، دې ته قیلوله وایي. او ابتغاء اصل کې طلب ته وایي، او فضل مهربانۍ د الله ته وایي. خو فضل د الله په مهربانۍ کې چې استعمالیږي نو په دنیایي امورو کې استعمالیږي. تاسو چې جمعه ته ننوځئ نو تاسو کومه دعا وایي چې جمعه ته خپه دننه کوئ، نو چېرته دا دوام ویلې ده چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک؟ رښتیا ووایئ، د
نن نه به وروستو دا بیا وایي دا موږ ته پیغمبر خوا دا راکړي دي د ژوند د تېرولو طریقې راته ښودلې ده چې جومات ته دننه کېږي نو دا ښۍ خپه به مخکې کړي او به وایي چې اللهم افتح لي ابواب فضلک اللهم افتح لي ابواب رحمتک رحمت په دینی او اخروي مسایلو کې استعمالي او کله چې ویل جمعه ته راوځي نو ګس خپه به مخکې کړي او دا دعا به وي اللهم افتح لي ابواب فضلک خدای مونځ خو مې وکړو اوس د جمعه ته راووتم حلال رزق پسې ځما او حلال رزق طلبومه په دې کې مې تعاون وکړي ځکه ما تاسو چې فضله په دنیایي امورو کې استعمالیږي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا په دې کې لوی لوی دلایل دي لقوم یسمعون دا قوم لپاره چې اوري چې کوم سړی خبره نه اوري نو هغه به په هغه خبره او په هغه اثر وکړي هغه خبره وانه اورېده نو چې کله خبره واوري نو خبره به اثر هم کوي نو دا قوم لپاره چې اوري حق خبرې اوري حق خبرو ته غوږ دي او من آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يعقلون او ځنې او بعضې د دلایلو د قدرت او د وحدانیت کامله د الله دا خبره ده یریکم البرق خی تاسو ته اسماني بجلی دا پړک پړوک نه دی پړک پړوک دې ته برق وایي موږ ورته تنا وایو نه برېښنا ورته وایي دا تنا خو دې اوازونه هغه ګز ګز ته وایي پوهېږئ نو دغه برېښ چې کومه دی برېښ اسماني بجلی ده نو په دې کې خی الله تعالی تاسو ته ومن آیاته یریکم البرق او ځنې د دلایلو د قدرت کامله د الله نه لیدل ستاسو دي اسماني بجلی لا برېښ لره دا یریکم اصل کې فعل مضارع ده او دا فعل مضارع چې دا نو دا خو په ترکیب کې بیا نه سازیږي نو د دې داسې مثال دی چې هلته ان مقدر دی نو چې ان مقدر شي دی ان ته ان مصدریه وایي نو دا یریکم په معنا د رویت باندې کو دا مصدر شو رویت نو اوس مصدر شو نو اوس مبتدا او خبر واقع کېدی شي او دې هغه مثال دی چې موږ په کتابونو کې ګریمر کې طالبانو ته وایو چې دا سی وایي او ځای کې راځي بیا به زه ووایم هغه شعر باندې وخت خیال نه ووته نو ځکه وایي او خوفن معنا په داسې حالت کې چې تاسو یریدونکي دا حال دی وطمعا او په داسې حالت کې چې تاسو تمه کوونکي یریدونکي د تنورونو نه چې دا کله دا وریځ راګوره شي او دا ګز ګوسا شي او دا پړک پړکسا شي یو طرف ته سړی یریږي چې خدایا چېرته تندر موږ باندې راولوېږي خدایا چېرته ګلۍ را باندې ونشي خدایا چېرته داسې ډېر باران ونشي موږ ټول ډوب کړي یو طرف ته یریږي او طمعا بل طرف ته تمه کوي په باران کې ځکه د باران هم ضرورت دی چې الله تعالی باران وکړي نو خائفین او طامعین دا حال واقع شوی دی او دا هم دا چې دا مفعول له شي نو خان ځنې د قدرت د الله نه لیدل ستاسو دي برېښ لره للخوف والطمع
للخوف لاجل الخوف او لاجل الطمع وينزل من السماء ماء او راکو زید اسمان نو بولرا دا اللہ دا اسمان نو برادا اسمان اصل کس توائی کل ما هو علاکا وازولکا فهو سماؤکا کم شے چستا دا برده او پتا سورے سازی دا استا اسمان دی دی وجہ نے کوٹھی دے چھتم اسمان ہوئی پا عربی لکہ زمان سر پاسر سور رابانی ساس کرے نو کل ما هو علاکا وازولکا فهو سماؤکا دا استا اسمان دی نو اس دی کہ چی اسمان شو نو دا باران دا اسمان نکی گی دا وریازی نکی گی نو مال دا وریازی تو اسمان ہوئی اگم زمان دا سر دا پاس دا سور رابانی ساس کرے نو که دا وریازی نیکے او که دا باران نیکے دا دوارو نیک فیحیی به الارض بعد موتها فجوندی کئی پا دی بوبانی زمکا مڑا زمکا دا قحط تے دا باران وچا شوی دا دوڑی پکی علوزی ایش شے پکی نشتا نا سپا اللہ باران میں شروع کی بس دا زمکا دا سے تکش نشی او که پسل لی پی کرلے خیستا پسل پکی رو کیجی بوٹی دی کریلی باغونه پکی را روان شی کم ربا چه دا امرلا زمکا جواندی کئی نا تاسو دوباره نشی جواندی کولے تاسو دا پینس پوٹی نشی سازولے دوباره ان فی ذالک لآیت لقوم یاقلون یقیناً پدی مذکور کی لوی لوی دلائل و براہین دی لقوم یاقلون دا پار دا قوم عقل من اگا قوم دا پار چھپائے کے عقلی او شعوری پکی او سوچو فکری پکی ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون ومن آیاته زنی دلائلو او بازی دلائلو دا قدرت کاملہ دا اللہ ندادا ان تقوم السماء چولار دے اسمان او والارض والارض ازمکا بامرہی پا حکم دا اللہ باندی دا اللہ پا حکم بانی ولار دا دومرا لوی اسمان چی رکم وخنا اللہ پیدا کرے دے تک کسی ولار دے نہ پدی کے زوڑوالے را دے نہ را پریوزی نہ د خپل ځای نه بې ځایه کېږي همدغه اسمان دی همدغه اسمان دی او دغه ځمکه ده الله تعالی پیدا کړې ده او همدغه ځمکه ده نه چېرته لاړه ده او نه چېرته پکې بل سفره کړاږی همغه ځمکه ده دا ژوندي په دې شا باندې اوسېږي ژوند تېروي او دا مړې د دې ځمکې په دې خېټه کې ور دننه کوي او پټی پایي نو نام دا اللہ دا قدرتونو نا دا دون لوی اسمان دا کم وخنا ولار دے او دا دومره لوی ازمکا دا کم وخنا غوڑی دلی دا و حکم دا اللہ باندی او دی که ذرا بار فرق نرازی دا دی دلیل دے چه اللہ یو دے او دا لوی قدرت کاملہ خاون دے ثم اذا دعاکم بیا کل چه رابی اللہ تاسولا دعوة من الارض یوزل رابلل دزمکنا یوزل رابلل دزمکنا از انتم تخرجون نا حسابتا صبر ازمکنا روزی نو ثم اذا دعاکم پستاگینا چکل اللہ تاسو طول ختم کی او دی دنیا دا ٹیم پورشی او دنیا ختم شی او دا عرص هموار شی اللہ تعالی به یو باران کی په دې ځمکه باندې
او اسرافیل علیہ السلام ته به ووایي چې دا شپېلۍ کې دې پوک ووهه دا دویمه شپېلۍ ده شپېلۍ کې دې پوک ووهه نو چې هغه پوک ووهي نو هغه به پکې دا وي چې یا اهل القبور قومو اے قبرونو والاو راپورته شئ اے قبرونو والاو روچت شئ او دا دعوت به یو ځلي بار بار به نه وي بس جبریل دغه اسرافیل علیه السلام به یو پوک کوي بیا به دوباره نه کوي نه یو پوک به کوي بس ځکه ما ترجمه داسې وکړه ثم اذا دعاکم دعوة من الارض بیا به الله رابلي تاسو لره رابلل په دعوت واحده باندې ځمکې نه یعنی یو شپېلۍ به ووالی شي او بیا به تاسو کې داسې څوک نشته چې هغه راپانیسي دا اول اذا دې ته اذای شرطیه وایي او دا دویم اذ انتم کې چې کوم اذا دی دې ته مفاجاتیه وایي ځکه زه ترجمه داسې کوم اذا انتم تخرجون تاسو به ناڅاپه به تاسو په دې وخت کې روضې د قبرونو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ټولو خلکو نه به مخکې زه راپاسم او د خپل سر نه به را خاورې سنډم داسې وایي داسې و چې وګورم موسی به د الله د عرش د پیلر او د ستنې سره ولاړي وایي په دې نه پوهېږم چې دا هغه کویتور کې په د بیهوشي راغلی وه که نه چې کله ورته هغه معجزه وښوده نو چې دا د هغې په عوض کې د دې نه بچ دی او که څنګه خبره ده بهرحال دا د آیاتونو ترجمه او مختصره غوندې تشریح وه دې کې یو څو خبرو ته اشاره راغله ده دریو خبرو ته هغه دا بیان مظاهر قدرت الله وعلمه وحکمته ورحمته بیان د هغه ځایونو د ظهور او د ښکار کېدلو د قدرت کامله د الله او د علم د الله د مهربانۍ د الله الموجبة لعبادته وحده هغه قدرت او علم او حکمت او رحمت چې هغه لازمي په خلکو باندې څه شی دا خبره چې الله یو دی او ترک عبادت ما سوا لازمي په دې باندې چې د الله نه علاوه د بل چا به عبادت باندې کوي بس او دویم مشروعیت طلب الرزق بالمشي في الارض جائز دی سفر کستا طلب کول د روزي پتللو کې په ځمکه کې چکرې وهئ او ځان له روزي پیدا کوئ په حلال باندې د حرامو نه ځان ساتئ او استعمال الوسائل المشروعه لذلك او د دې لپاره چې څومره وسایل دي شرعي چې د الله له طرفه اجازت شوی دی په هغه طریقو باندې کوئ زمونږ فریقه کې لیکلي 12 قسمه بیع ده اوس دا 12 قسمه بیع به زده کول پکاري که نه نو بیا به دا سړی په سود کې پرېوځي د دې وجې نه خلکو ځانله نوې نوې لارې راایستلي دي د ګټې وټې لپاره دې تپوس نه کوي چې یاره دا جایز ده او که ناجایز ده لکه دا لاټري شوله دا بانډونه شو دا ټول نارویه سود دی دا لاټري خو جواري ده او دا بانډونه چې دي دا هم جواري ده هم د سود په معنا کې راغلي دا حرام کار او تقریر ان الذين ينتفعون باسمائهم وعقولهم دا خبره ثابته شوه چې کوم خلک پیدا علی د خپل غوږونو او د خپل عقلونو نه هم اهل حیات الایمان دا خلک ژوندي دي په ایمان باندې ځکه ذل ایمان روح مني متى
دا روح دے متا دخلت جسما کله چې دا په جسم کې دن نشي نو حیا دے ژوندې واصبح صاحبه يسمع ويبصر ويفكر ويعقل او د دې خاون وګرځي اوریدون کې لیدون کې سوچ کوون کې عقل استعمالون کې او سلورم تقریر عقیدت البحث والجزا نا خبره ثابت شو پر آیاتونو کې چې موږ به الله دوباره ژوندي کوي او خپل دربار کې هم پیش کوي او زمونږ سره به حساب کتاب کوي الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم شان کتاب باندې پوهه کې او دې سره سره به الله موږ لپاره باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي دې له سو کار کوي کامیابی کې سو کې مخالفت کوي هدایت ورته کوي کبد قسمت تباہی کې یا الله زمونږ د عمل د امن یو گواره وګرځي دې ملک امن او امان راولي دا شر او فساد خدای دا شر او فساد دا بدامنی خدای دا ختم کړي اسلامی نظام پر واستلو باندې د قرآنی نظام پر واستلو باندې د ملک حالت مستحکم کې د ملک خود کفیل کې د ملک د امن یو گواره وګرځي الله دې ملک ته څو کوم نقصان رسي هدایت ورته وکي که د هدایت قابل نه هر څوک شي الله تعالی تباہ و بربادی کې د ملک نوزګار کی کافران الله ټول دنیا کې کافران ذلیل کې مسلمانان الله تعالی دې له ترقی ورکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه